زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم زمونږ مسلمانانو نه په ځای په ځای باندې احتجاجونه وشول. تاسو لیدلي به وي که نه بلکې شرکت هم کړی دی چې په سویډن کې قرآن مجید وسوځولی شو. مسلمانان پرې خفه دي، پکار دی چې دوی پرې خفه شي، ځکه چې د الله مقدس کتاب قرآن مجید د ټولو کتابونو سردار هغه وسوځولی شو، د هغې بې حرمتي وشوه. پکار دی چې مسلمانان اواز اوچت کړي. لیکن زه دا وایم چې د دې نه زیات به مؤثره خبره دا وي که زما د قرآن مجید سره محبت وي نو چې په مسجد کې چې کله د قرآن مجید درس کېږي که نه نو زه 10 منټه نشم کېناستی او احتجاجونه کوم او چغې وایم چې د قرآن مجید بې حرمتي شوې ده. د ټول نه غټه بې حرمتي خو ته کې یې مسلمانان چې قرآن مجید ته بیانېږي او 10 منټه تا د قرآن مجید درس لا نشې ورکولی نو ته د کافر نه څه ګیله کوې؟ هغه خو هسې کافر دی که نه، هغه خو یې زه نه منم او ته یې منې 10 منټه به له نشې ورکولی نو بې حرمتي ته کې که کافر یې کوې؟ ثابته ورځ تېره شي ستا د ثابتې ورځې مشغله د قرآن مجید تلاوت پکارو د هغې په ځای باندې ستا لاس ته کافر هغه کافر چې د خلاف احتجاجونه کوي ستا لاس ته یو څیز را رسولی دی او بهترینه سپاره ده، بهترینه سپاره او ته شپه ورځ لګیا او ګوته داسې او ګوته داسې ګوته داسې او بس ثابته ورځ ستا ته په دې کې تېره شي. دا فیسبوک کومه، دا ټیک ټاک کومه، دا یوټیوب کومه، دا انسټاګرام کومه، دا ټویټر کومه او ثابته ورځ ستا په دې باندې تېره شي او نه ستړی کېږي سره نه ستړی کېږي. ثابته شپه ورځ مې ته ګوره ستړی کېږي نه او حیران به شي هغوی ته داسې داسې پروګرامونه راچولي دي چې تا بورکۍ هم نه تا بورکۍ نه بیان به شروع وي ښایسته ښکلی د مفتي د عالم بیان به شروع وي د هغه بیان لاندې به درله ښایسته غوندې کې ښکلې غوندې کې اشتهار راشي مړه دا وګوره په دې ځای کې نو ته وایې زه ورېږه هسې بدنظر خو هغه چا یو کس چې کوم دی هغه یو ځای کې هغه سکرین لګېدلی او ټي وي لګېدلی وه چېرته هغه یو تبلیغي سړی و یا داسې نیک سړی و هغه به کې هم ناست و د هغه ورته هم کتل نو چا ورته یاره ته ولې ولي ګورې زه ورته په بد نظر ګورم زه ورته په ښه نظر نه ګورم په بد نظر ورته ګورم نو تا دا شیطان وایي مړه په بد نظر ورته وګوره خو ته ورته وګورې چې څه دې به کوي چې هغه ته ورننوځې که نه نو دقه دجال دی خلک وایي دجال به راځي او واقعي به دجال به راځي لیکن دا هم د هغه یو چال دی موږ یې ګیر کړي وو زما نوجوان ته د هغه نه دا تپوس وکړه او بل ورځ یو ویډیو مې وکتل او ډېره زیاته مې خوښه شوه په څه باندې زه وایم که نه زه د قرآن د بې حرمتۍ خلاف راوتی یم چې د قرآن بې حرمتي ولې شوې ده زه احتجاج کوم تا نارې ووالې چغې دې ووالې اوس چلو شو یو نوجوان په سټیج باندې ناست دی او وایي چې زما نه تاسو په دې قرآن مجید کې په کوم ځای کې تپوس کوئ وکئ د کمې سپارې هغه ورته وایي پیج راواړوه او هغه ورته ووایي اولنی د دې پیج وایي کم ټکې دي مثلا 152 نمبر پیج دی د دې اولنی ټکې څه دی هغه ورته اولنی ټکې وایي د دې پسې دا دویمه ټکې ورته ووایي د دې پسې دا درېیمه ټکې ورته ووایي قرآن مجید ورسره نشته په یادو لګیا دی دا سړی دی دا د قرآن حق ادا کوونکی وایي ها وایي پیج نمبر 200 په دې کې 5 نمبر لاین وایا او هغه لګیا دی 5 نمبر لاین باندې شروع شو دا د قرآن د بې حرمتۍ بدله دا سړی اخلي زما او ستا نه ده چې زه په ټیک ټاک باندې راشم او زه به چې کوم دی هلته لږ غوندې وګرځم راوګرځم او د قرآن سره زما محبت دی او ستا د قرآن سره محبت نشته زما نوجوان او زما چیلکۍ دا پته نه لګي په کوم طرف روان دي